196 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا بشكاكم خلقوا شيمان روحوا وعملوا الصالحات وعملوا نيوكرانيكا سيجعلوا للزربا بذاكي لهم زيد قارا الرحمن رحمن ودا أبدا فإنما يسرناه بس بشكا مندا آسان کړی دی بلسانک ستا په ژبه لتبشر به زیری ورکړي په دې سره المتقین پرهیزګارانو ته وتنذر به او چې ته ویری په دې سره قوما لدا هغه قوم چې جګړه لوي وکم اهلکنا او څومره هلاک کړي دي مونږه قبلهم وړاندې د دینا من قرن قومنا هل تحس آیات محسوسوي منهم لدينا من أحد سوء يوهم أو تسمع لهم یا تأورد هغي الركسا ومدي آواز بسم الله الرحمن الرحيم دا سورة مريم آخری آیاتنا مبارکه دي او پدې کې الله تبارک وتعالى د ایمان او د اعمال صالحه او فواید هغه ذکر کوي چې کوم خلک ایمان راوړي او هغه سره نیک اعمال کوي هغه ته به څه فائدې ملاويږي نو دلته الله تعالی یو فائدہ هغه ذکر کوي او دا شان هغه خلک چې هغه ایمان راوړي داغی الله تبارک وتعالى څنګه هلاک کړي دي او څنګه هلاک کوي اول الله تبارک وتعالى فرمایي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات چې کوم خلک ایمان وروړي او هغه سره اعمال صالحه کوي علماء کرام فرمایي چې ایمان وروړل دا خو فرض دي د دې نه بغیر خو انسان هیڅ کامیابی ته نشي رسیدي او صرف ایمان کافی نه دی د ایمان سره الله تبارک وتعالى په قران مجید کې په هر ځای کې دا شرط لګولې دی چې وعمل الصالحات چې سره باندې اعمال کوي د ایمان د لپاره شرط هغه دا دی چې انسان به نیک اعمال کوي نو چې کله انسان ایمان وروړي او دا غي شرط هم پوره کې اعمال صالحه کوي نو سبا ورته ملاويږي سيجعل لهم الرحمن ودا الله تعالی بدته یو محبوبیت او مقبولیت وي محبوبیت او مقبولیت هغه څه ته ویل کېږي الله تعالی با د تمام مخلوق په زړه کې د دې انسان محبت پیدا تاسو دنیا کې وګورئ کنه چې کوم خلک ایمان راوړو او ورسره نیک اعمال کوي وسو کې پیژنې او کني پیژنې د خلق ورسره محبت پیدا کوي ډیر داسې خلک بیا غي لیدل هم نه وي او دا غي ورسره محبت پیدا شي قدرتي وسله کې ورسره یو الفت او یو محبت هغه پیدا کیږي بخاری شریف کې حدیث مبارک ته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو فرمایي چې کله یو انسان سره الله تعالی محبت شروع کی الله تعالی جبريل علیہ السلام رو واړي او ورکوي فلان کی کس سره زما محبت ته تم ور سره محبت وکړه مقرب او بیا فرشتہ ده هغه الله تعالی حکم کوي چې تو ور سره محبت شروع کا او بیا ورته الله تعالی وایي چې په اسمانونو کې اعلان وکړه چې
چې ټولې فرشتې د انسان سره محبت شو ټولې فرشتې یا دا جبرئیل علیه السلام زی او ټولو فرشتو ته اعلان کوي ټولې فرشتې د دې انسان سره محبت کوي یا الله تعالی جبرئیل علیه السلام ته وایي اوس ځمکې ته کوشه او په ټولو ځمکه کې باقاعده اعلان وکړه چې ټول انسانان د سره محبت شو انسانان خدا اعلان اوري نه ځکه د فرشتي आवाज دی او هغه کو انسانان واورېدو نو د اورېدو طاقت په ونه لري بڑا بش خو الله تعالی هغه اعلان د دې خلکو په ډونو کې واچي د خلکو په دې ډونو کې باقاعده هغه اعلان دوی او د دې انسان سره محبت د انسان سره باقاعده محبت هغه شروع تاسو ګورئ دا نیکان خلق وي علما صلحاء اتقیاء بزرگان نو هغه ټول خلق هغه طرف ته متوجي شي حرام ابن حیان رحمت الله علیه دا یو مفسر دی هغه وایي کو څوک دا غواړي چې تمام دنیا کې د مقبول او محبوب د خلکو شم خلک ما سره محبت شروع کی نو دا د دنیا په شهرت باندې نه کی په دې باندې نه کیږي نن سبا خلکو کما دانده شروع کړي لګره چینلې مینلې کولاو کې خاو چې کوم د قسمه قسم طریقې د شهرت هغه ځان سره القابات لګي او دا په دې باندې نه کیږي دا په څه باندې کیږي حرام ابن حیان رحمت الله علیه فرمایي د دې طریقه دا ده چې الله ته ځان نږدې کی باندې کو اعمال الله ته ځان نږدې کی په اعمال صالحو بس د سره به خلکو محبت شروع او دا اعمال صالحه چې کله انسان نیک عمل کوي دا تاسو ته مخکې ما عرض کړو حسن بصری سے فرمایي چې یو انسان اعمال صالحه کوي او پټې ساتي الله به ښکارا کوي الله به ښکارا کوي او څنګه به ښکارا کوي د خلکو پړونو کې باید محبت پیدا کی او چې کم کس بد اعمال ګناهونه هغه پټ کوي الله تعالی هغه ګناهونه د ښکارا کوي او د خلکو مصنفت کوي د خلکو ورسنفت دا بزرگان تاسو کوی د مغدیر بابا جی سے مغفور الله بابا جی سے مفتی سیف الله سے شیخ انور سے بیمار دی ټول دنیا خبر ټول عوام خبر دا ولی دا د هغه چې د پیسې ورکړي نه هغه ته خلک پیسې او محبت ورسره کوي هغه ته خلک تحفه ورکړي دا یو محبت الله تعالی د خلکو پړونو کې هغه سره کوي ولی دا هغه د الله سره دومره نزدېکت دی د الله سره دومره محبت دی دا سي اعمال دي چې اعمال د وجه خلک راکاږي خلک هغه